مبارک فرمائی حب الدنیا رأس کل خطیئت، محبت د دنیا د ټولو ګناونو جرړه ده او خدای ته په اعمالو کې محبوب ترین عمل هغه دی چې هغه روزانه کیږي و ان قل اگر که لږ وي. نننی حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د صدقې متعلق ذکر کوي چې صدقه افضل صدقه به څنګه کوي او چاله به ورکوي. نبی علیہ السلام او فرمایل چې افضل الصدقه ان تشبع کبدا جائدا، افضل صدقه دا ده چې یو اوږې خېټه مړه کي، بس دا بهترینه صدقه ده. یو سړی دی اوږې دی او ستا در ته ودرېده چې اوږې ما او هغه ګېډه ته مړه کي او ستا مال هغه اوږې ګېډه مړه کي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي دا افضل صدقه ده. تر دې پورې چې حیواناتو باندې دم سو وخوړه دام لویه صدقه ده. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي وایي زه په کور کې وم، ما تفسیر لیکه، تانوي صاحب یو تفسیر لیکلی دی، بیان القرآن نوم دی، په اردو کې دی او 3 جلد کې دی. تفسیر بیان القرآن د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وایي دا تفسیر مې لیکه، تفسیر ویل کېږي د قرآن وضاحت ته، معنی قرآن معنی لیکلو ته او د هغې تفسیر او وضاحت ته. داسې علما کرام وایي چې دا تفسیر دی، عوامو ته په سپینه ژبه کې درته معنی د قرآن معنی لیکلی او د هغې وضاحت، دې ته تفسیر وایي. تفسیر مې لیکه، زمونږ کور والا چېرته خادی له روانو، نو زه یې کور کې پرېښودمه، وایي ما ته یې وایي چې دا چرګې دي نو پلانکي ټایم باندې به دوی له خوراک ورکې. وایي ما ورته وایي ښه. وایي قرآن مې لیکه، تفسیر مې لیکه، گویا کم الهامات چې به د بره نه زما سینې ته فیوضات کولو شو، وایي هغه دروازه را باندې بنده شوه، ذهن مې بند شو. وایي سوچونه کوم چې خدایه څه ګناه رانه وشوه، څه مې په ذهن کې غلط تصور راغی، خدایه چې د قرآن تفسیر او هغه الهامات را باندې بند شو. دا سوچونه کومه چې ډېر سوچ مې وکړ. وایي ذهن ته مې دا خبره راله چې ما ته خو کور والو چرګې حواله کړي دي، چرګان چې پلانکي ټایم کې به دې ته دغه واچوي خوراک. وایي رالم چرګان مې راکولو کړو، خوراک مې ورته واچو. وایي چې چرګانو خوراک شروع کړو، څنګه قرآن ته کېناستم، الله تبارک وتعالی الهامات واپس شروع کړه زما محمد. نو الله په حیواناتو خفه کېږي چې حیوان له دې صدقه یا څه خوراک دې وکړه دام صدقه ده، په مؤمن باندې دې څه وخوړه دام صدقه ده. او بله خبره کوم یو انسان ډېر بېوسه دی، مال یې نشته، په لاس کې چا باندې خوراک نشي کولی، د الله په لار کې نشي ورکولی، نو نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې بهترین صدقه د غریب سړي دپاره دا ده چې مال نشي ورکولی. وایي دې خلکو ته خوږې او نرمې خبرې کوي، رون تندې به ساتي. دام رون تندې مسلمان ته ساتل او سینه مسلمان ته پاکه ساتل دام صدقه ده زما محترمو. دا خو کولی شو جي کنه، سینه خو مسلمان ته پاکولی شم. په موږ مؤمنانو کې بنیتي ډېره ده. وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو صحابي روانو، نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته وویل او صحابو دا پلانکي صحابي جنتي دی. نبی علیہ السلام ورته د جنت اشاره وکړه. نو صحابه حیران دي چې د جنت ټیکټ خو گویا په 10 مبشره او په 10 صحابو راغلی دی، او نبی علیہ السلام د ده په باره کې وایي چې دا سړی جنتي دی، خو پیغمبر ته به پته وي. نو وایي دا یې ووی. نو یو صحابي و عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه وایي دې ورپسې ولګېده، توجه به نه خرابوئ. دا ماشوم د چا دی؟ پیشنګویي وکړه چې دا پلانکي صحابي جنتي دی. ډېره لویه خبره هم ده زما محترمو چې پیغمبر د چا دپاره ووایي چې دا سړی جنتي دی. نو هغه کې بیا شک و شبهه نه پاتې کېږي. یو صحابي دی عبدالله ابن عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه، ما وایي زه ورپسې ولګېدم چې د ده څه داسې عمل دی چې ده ته د جنت ټیکټ زما پیغمبر ورکړی دی، څه داسې کمال دی پکې. اوس توجه کوئ دې خبرې ته جي ښه.
وایي ورپسې ولګېدم ما ورته ویې ما یاره تا سره یو 3 ورځې میلمه کېږم نو هغه ما ته ویل میلمه شه که نه میلمه سړی میلمه دوست سړی و نن خو چې زموږ میلمه راشي یو 2-3 ورځې غواړي نو بیا ورته زما تندي باندې توري بس که ته خرابوي دی میلمه د خدای رحمت یي ښه هر څومره زمانه چې تېروي او بله خبره دا فقیر ستاسو کلي دا سړی میلمه دوست و صحابي ورسره شه زما محترمو وی 3 ورځې مې ورسره تېرې کړې خو ما پکې څه بدل غوندې عمل ونه لیده وی ما ورته وی چې بهی یو خبره کوم نبی علیه السلام ستا دپاره پیشنګویي کړې ده او تا ته یې ګوته نیولې ده چې دا صحابي جنتي دی او تا کې خو داسې څه ناشنا کمال هم نه ښکاره کېږي د نورو صحابو نه ما سوا څه داسې څه عمل کې ته هغه ورته زه هېڅ عمل نه کوم صرف اور صرف یو عمل کوم دې خبرې ته توجه کوئ د ما محترم الله دې دا بیا په مونږ کې م راولي ما وی ډېر توجه شومه چې دا څه داسې عمل دی چې تا ته په پیغمبر د جنت اشاره کړې ده وی ما ته وی دا عمل کوم کله چې د شپې په خپله بستره باندې سملم وی دا نیت وکم او دا آواز وکم خدایا زما چې څونه ملګري دي یا زما په زړه کې د چا دپاره بغض دی یا ما پسې چا خبرې کړي دي او ما ته بغض دی الله ما د ستا د رضا دپاره ماف کړي دي بس وی دغه یو عمل دی په دغه یو عمل ورته نبی علیه السلام اشاره کړې ده چې د جنت معنی دا جنتي سړی دی د جنت ټکټ په دا خبره میلو دی اوس تم ایمان وکړه که نه چې خدایا دا سړی ما ستا د رضا دپاره ماف کړی دی دا هم بهترین صدقه ده و داسې صدقه ده چې تا به جنت ته دننه کوي زما محترم تاسو ته واقع معلومه شوه نو نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې بهترین صدقه دا ده چې ان تشبع کبدا جائعا یو مسلمان اوږې دی په ګېډه باندې نار دی او تا ته لاس ونیو راغې ستا در ته ودرېده او د الله د رضا دپاره وې چې ماله د خدای د رضا دپاره سراکه بچي مې اوږې دي یا زه اوږې ما بېنوا مه لېږه قرآن کې الله فرمایي نبی علیه السلام ته واما السائل فلا تنهر محمده کله چې تا ته سائل ودرېږي فلا تنهر نو ته مرټه ځکه تم یو وخت کې غریب سړی وې او تم یو فقیر وې ما په مال د خدیجة الکبرا باندې مالداره کړې خپل دغه مه هېروه تم یو فقیر وې نبی علیه السلام ته وایي او چې فقیر درته ودرېده او سوال یې د نه وکړه یو سړی ودرېده اواز یې وکړه د الله په نامه سراکه اوږې ما نو دا ښځه راپاسې د ډوډۍ وله یوړه ښځه او خاوند ناست دي نو چې ډوډۍ یوړه نو دا خاوند موډ خراب شو دا خاوند چې موډ خراب شي نو بس کاته بیا خرابه شي بعض ټایم کې خاوند اکثر ښځې سره ګپ لګي دا ښځه چې دا د ژوند ملګري دې سره به ته مشورې هم کې ځکه چې دا ستا د ظاهر او باطن نه واقف وي نو دې سره به ته ګپ هم لګې دا ستا ملګری ده بس د ژوند ملګری ده ستا او دې ډېر جذباتو کې راغلی و هغه یو سړی بیا بله واقع رایاده شوه دا هم درته کوم خیر دی تنګېږې خو نه که نه یو سړی ډېر جذباتو کې راغلی و ښځه یې تنګوله چیړې ورسره کو د شپې بس دا ښځه ورته غوسه شوه وي تنګول کې بعد سړي هغه ښځې تنګي ایسې بېس الله دې معافي وکړي وایي زه رکشه جهنمي دی ورته د خولې نه ووتل جهنمي بس ښځه وه چې ته غوسه کړې بیا ونه بس خاوندم جي تیش کې راغی مونږ خو چې تیش کې راشو بیا چې څه ووې وایي ښځې که زه جهنمي ما نو ته په ما طلاق ثلاثې په 3 طلاقو باندې طلاق یې که زه جهنمي ما دا خبره وشوه جي شپېله چې کله داسې 2-3 غنټې تېرې شوې د ښځې مازغه ځای له رالی و د سړي اوهو دا څه مسله وشوه جي ښځې له مې طلاق ورکړه اوس ما ته دا څنګه پته لګېږي چې زه جنتي یم که جهنمي یم مسله جوړه شوه سهار چې راپاسې د ښځه هم ټینشن کې د سړی هم ډېر غریب تباہ و برباد دی کله یو مولا دروازه ډبوي کله د بل مولا دروازه ډبوي مولوي صاحب مسله شوې د جي ښځې له مې طلاق ورکړی دی هغه ته طلاق تاسو ته طلاق چې وکړې نو بیا درته مولیان رایاد شي یا نکاح کوي مولیان رایاد شي یا چې اذان کوي مولا رایاد شي یا چې تعویض کوي مولا رایاد شي یا چې بس پرېږده مړه صافه دی خبرې نو مولیانو یې به یې مونږ ته څه پته ده چې ته جهنمي که جنت ښځه د طلاقه ده ګرځه بس هغوی دا ښه ده خو ما ډېر په مینه محبت کړې ده چې ته پرېښودی شم یو سړی د ښځې سره کلونه تیر کړي او ترې لړ شي نو خفه به ني یو څاروی مړه سړی وساتي او هغه ته مړ شي یې حلال کې خرڅوي نو جاړي ورپسې دا د انسان فطرت ته الفت ته په انسان کې
په انسان اصل کې د انس نه دی او انس محبت ته وي چې حقیقي انسان د کې به مینه یې ډېره زیاته مینې والا به د مینې نه بشلیږي بس دا د انسان خاصه ده او چې نفرت والی نو دا اړو انسان نه دی زما پیغمبر وي دا اړو مؤمن نه دی چې چا کې مینه او محبت لي الله دې موږ ټولو کې للهیت والا مینه واچوي ټول وایي آمین بی یو امام شافعی رحمت الله علیه له مسله راله حضرت ښځې له مې طلاق ورکړی دی جی وایي ښه وایي زه پلانکي ټایم باندې راشه چې مسله درته وښیم چې ښځه طلاقه ده که نه دی چې پلانکي ټایم باندې راغې وایي حضرت راله مجي وایه مسله څنګه ده وي دا راته ووایه چې چېته ګناه موناه دې کړې ده او ګناه دې د خدای د یرې نه چېته پرېښې ده که نه وایي رایاد که وی او حضرت یو پیره داسې کار و چې زمونږ وینځې یو نوکر و هغې مونږ کره کار کو نو زمونږ کور کې دغه کېده نو زما ورته په ایمان باندې زلزله راله ایمان مې ګډوډ شو نو چې په ایمان مې زلزله راغه ما ورته لاس اچو نو هغې ما ته وي اتق الله د الله نه ویریږه وی دغه لفظ زما زړه کې یو ځای وکړو په ما ویښته ودرېده وي د الله د رضا دپاره مې پرېښوده د ما محترم ټول شوق سره سبحان الله وی ښه وی د خدای د یرې دې پرېښوده وی زه طلاقه نه د ښځه ساته هغې حضرت پوه نه شم نور علمو پې تا ته څنګه پته لګېږي چې دا سړی جنتي دی که جهنمي اوس به تاسو ته هم پته ولګي چې زه جنتي یم که جهنمي وی ما د ځان نه ندي ویلی قرآن کې سوره رحمان کې الله فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوا وی هغه سړی چې د خدای د یرې نه د قیامت پر ورځ ویرېده او خپل نفس یې د خواهشاتو نه بند که فان الجنة هي المأوى زما رب وعده کړې ده چې د دا سړي جنت ټکانه ده دا جنتي دی جهنمي نه دی زما محترم ټول وی د خدای د یرې ګناه پرېښې ده او زما رب وی چې چا زما د یرې نه ګناه پرېښود جنتي دی اوس چې چا د خدای د یرې ګناه پرېښي جنتیان یې ټول شوق سره سبحان الله وی نو ما وی خبره مې څه پورې کوله بله خبره مې کوله خبره مې د دغه کوله چې خاوند ناستو ښځې روټۍ اوړه فقیر له د خاوند موډ بدل شو چې راله ورته وی ښځې دا دې د پلار د کوره راوړې ده دا زما د محنت او د پسینه کمایي ده ظالمې د ما نه تپوس کړی که نه پردي اوښان خدای ته بخې هغه ته خاونده د الله د رضا دپاره یې غوښتې ده وایي که د الله د رضا دپاره یې غوښتې ده ولې دې کار روزګار نشي کولی څه بس دغه سړی و تکبر والا گفتگو یې وکړه د ما محترمو وایي دغه سړی و کاروبار کې نقصان پیدا شو کاروبار به ورو ډاون کېده راته تر دې پورې چې بیا دې ټینشني شو کور کې به ناستو نو ردې بدې به یې ښځې ته وي نو اخره کې ښځې څه عمل کړی و هغې خو دا عمل و چې فقیر له به یې ورکولې بس دې ښځې له طلاق ورکړي ته په ما طلاق کړې چې زما مال بل له ورکړې دا ښځه دې سړي طلاق کړه بس خدای ورته په قهر شوی نو چې طلاق یې کړه خو زنانه و بل چا سره نکاح وکړه زمانه تېرېدا دغه سړی دی الله خیرمار که خیر یې غوښته وی بیا د دغه ښځې دروازه وډبېده د بل خاوند سره ناسته وه چې د الله په نامه ماله خوراک راکه وږېمه د څو ورځو نه د الله نوم ډېر خوږ او دروند نوم دی ښه الله دې د الله مینه زموږ په زړه کې پیدا کړي ټول وایي آمین وی دغه زنانه ده چې راله ترکاري ورکړه چې څنګه یې وکتل وی د هغې هغه زوړ خاوند یې ولیده چې هغه خیر غوښته دا ډېره حیرانه شوه او راله خاوند ته وی وی خاونده یو عجیبه خبره درته نه کومه وی ښځې څه خبره ده وی ستا نه مخکې زما یو خاوندو نو وی دغسې تا سره ناستم خیر وی خیر وغوښتی او خیرمار وی ما وله ورکړ وی هغه زه ډېر بېعزته کړم وی هغه خاوند زما نن زما در ته ولاړ دی او خیر غواړي دی ورته وی ښځې د دې نه درته عجیبه خبره نه کومه وی وکړه که نه وی ستا دروازې ته چې کوم ولاړو هغه خیرمار زه ومه چې تا سره مې نکاح شوې ده ټول شوق سره سبحان الله نو زه وایم الله فقیر بادشاہ کوي او بادشاہ فقیر کوي دا مال د خدای مال دیجی او الله ته پاتې دی اولګوه بنداس فقیر له ورکه د یتیم خدمت وکړه د خپل مسلمان ورور خدمت وکړه عمدا دې جمع کېږي لکه انسان چې خزانه والي کور کې پکې روپۍ لس شل روپۍ الي ضرورت یې پیدا شي ډز د خزانې نه وباسي په ضرورت کې د ده خزانه پکارېږي زه م وایم چې کله ستا ضرورت د قیامت پر ورځ پېښ شه عملنامه په ګس لاس میلو شوه تا دا خزانه جمع کړې ده د قیامت پر ورځ به تې الله ډز وباسي ټولې نیکۍ به تې روزي او تا به جنت ته دننه کړي زما محترمه
زه هم ولګو د خدای په ذات باندې ولګو په یتیم فقیر مسلمان طالب عالم باندې حدیث ته غوږ کېدی کومه صفحه ده یاره 10 نمبر صفحه غوږ کېدی ورته افضل الصدقه بهترین صدقه ان تشبع دا چې موړ کی کبدن جائعا اوږې خېټه افضل الصدقه بهترین صدقه اندادا تشبع چې موړ کی کبدن جائعا اوږې خېټه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین کتاب راکړي الله موږ چې کوم درس ولوسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته په نظر د رحمت او شفقت الفت محبت باندې خدای وګوري الله دا ستا رضا له راغلي دي خدای ستا کور ته راغلي دي ستا دربار ته راغلي دي ستا چوکاټ ته راغلي دي خدای د دې حاضر مجمع زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کا الله چاته څه قسم پریشانې دي مشکلات دي مصیبتونه دي دردونه دي غمونه دي خدای په خپل دست قدرت ختم کا الله په دا مجمع کې خدای سپینګیري ناستي خدای عمر کې برکت واچوا نوجوانان ناستي خدای د ځان سره پرابطه کا الله ماشومان ناستي خدای با عمل عالمان قاریان حافظان مفتیان ته خدای جوړ کا الله د خپل والدینو د پاره د جنت ته دننه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځوا دا درس د حاضر مجمع د پاره د جنت ته دننه کېدو سبب خدای وګرځوا دا درس زما خويند میندم اوري خدای د غي په زړونو کې څه قسم شری مقاصد دي الله د خپل در نه ورله پوره کا الله زما د خويندو میندو د عزتونو د لپټو خدای محافظ شه الله زما د خويندو میندو څه قسم ضرورت دي الله د خپل در نه پوره کا الله دا درس د دې کلی د پاره خدای خصوصا د رحمت او د شفقت ذریعہ خدای وګرځوا په دا کلی کې د چا په زړونو کې بغضونه دي نفرتونه دي کینې دي خدای حسدونه دي خدای په الفت او محبت باندې خدای بدل کا الله دا کلی په اتفاق او اتحاد کا خدای په دا کلی کې الفت او محبت خدای پیدا کا الله په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله